نور معزز محترمو په یو ورځ کې حاجت پوره کېدل یو ناشنا او بهترینه وظیفه ده نن در کومه انشاءالله تمام حاجتونو دپاره تمام مشکلاتو دپاره ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده ها. دا وظیفه مو کړه انشاءالله د الله جل شانه نه پوره امید سره پوره اخلاص او توجه سره پوره دهان سره یقین سره انشاءالله په دې یو ورځ کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. وظیفه کومه یوه ده یا مالک الملک کن فیکون اسانه ده بس دقه څلور ټکي دي ها. او دا د بادشاهانو د بادشاه وظیفه ده دا د هغې رب وظیفه ده محترمو کم رب چې مو تاسو د نش نشته کړي کم الله چې مو تاسو پیدا کړي مو تعالی رزق راکړي مو تعالی صحت راکړي الحمدلله مو تعالی زندگی راکړي الحمدلله په زرګونو په کروڑونو په نه شمیره باندې یعنی نه حساب کېدونکي نعمتونه الله تعالی مو تاسو باندې کړي ها. او قرآن کې الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ زه به درله روزانه نعمتونه سیوا کوم ها. نو مو تاسو یو خو شکر ګزاري ځان کې پیدا کو شکر ګزاره زړه ځان له پیدا کو شکر ګزاره جبه ناشکري نه کوو چې دا راته نه میلاویږي دا راته نه میلاویږي دا حاجت مې نه پوره کېږي دا انشاءالله د ټولو حاجتونو لپاره دا یو وظیفه ډېره زیاته مفیده ډېره زیاته پاورفل او ډېره زیاته مجربه ده. لہذا کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زما یو ورځ کې حاجت پوره کړي نو هغه دپاره دا وظیفه ده انشاءالله الله جل شانه به مو په یو ورځ کې حاجت پوره کړي. او دا وظیفه به تاسو انشاءالله کم ټایم کې کوئ څونه فیرې به کوئ نو اسانه وظیفه ده اسانه طریقه راته ښیم انشاءالله هیڅ پکې ګران نشته. او هر سړی ځان دپاره کولی شي که د چا د رشتې مسله وي که چا د قرضونو مسله وي که د چا د بیمارو مسله وي که د چا د ودونو نکاحګانو مسله وي که د چا حقي محبت مسله وي کومې مسلې چې هم ستاسو وي د هغې ټولو دپاره انشاءالله دا ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي بهر هیوادونو کې مسافر دي خپلو بچیانو دپاره خپلو لرونو دپاره خپلو میندو دپاره مسافري کوي زندگی تیروي هغه ټولو مسافرو د الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. دغه ټول مسافر د الله تعالی په ډکو منګلو په ښکلو انداز سره خپل کورونو ته خپل اهل و عیال ته راوستلی کړي. ډېرو معزز محترم مسلمانانو نن زموږ ډېره اسانه وظیفه ده د جمعې په شپه باندې دا شپه یو خو دا شپه ډېره مبارکه شپه ده یو دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. نو محترمو چې دوه څیزونه بهترین میلو شي نو الله تعالی دې نه یو بهترین څیز جوړوي یعنی د دې وظیفې طاقت پته به تاسو ته هله ولګي چې دا تاسو په اخلاص سره توجه سره دهان سره او په یکسویۍ سره وکړئ. یکسویۍ دې وایي که نه چې دا په تنهایۍ کې وکړئ. تنهایۍ دې ته وایي چې یوازې ناسې او دا یا مالک الملک کن فیکون یا مالک الملک کن فیکون نو بیا به ستاسو حاجات الله تعالی په زبردسته طریقې سره پوره کوي ها. طریقه کار یې دا د محترم مسلمانانو دا به تاسو 2 ورځې کوئ ها. ګوره دا 2 ورځې ډېرې بهترین یو د جمعې شپه یو د جمعې ورځ نو په دې 2 ورځو کې خامخا تاسو په دې طریقه باندې وکړئ. لومبیا خو چې د محترم مسلمانانو د ماسپښین مونځ راځي که نه بیا د مازدیګر بیا ماښام بیا ماسخوتن یعنې د جمعې شپه نن ورځ یادوم او سبا د جمعې ورځ راځي نو په دې 2 ورځو باندې وکړئ. د ماسپښین مونځ نه پسې محترم مسلمانانو 101 مرتبه وکړئ 101 مرتبه یا مالک الملک کن فیکون درود ابراهیمي ته مخکې وروسته 11 پیرې وایي ها. بیا د مازدیګر مونځ نه پسې بیا یعنې د جمعې شپه چې کومه نن ده د جمعې د مازدیګر مونځ نه پسې بیا 101 مرتبه وکړئ او مخکې وروسته 11 پیرې درود ابراهیمي. بیا د ماښام مونځ نه پس 101 مرتبه بیا ماسخوتن مونځ نه پس 101 مرتبه خو ماسخوتن مونځ نه پس چې کله کوئ که نه نو ورسره 2 رکعته نفل هم وکړئ او په سجده کې دا وظیفه وکړئ ها. یا مالک الملک کن فیکون یا مالک الملک کن فیکون یا مالک الله یا د بادشاهانو بادشاه یو خو ګوره د ملک بادشاه یو د بادشاهانو بادشاهي هغه بادشاه څوک دی هغه رب العالمین دی هغه الله دی. نو دغه د جمعې په شپه باندې به هم یعنی 2 رکعته نفل ورسره وکړئ بیا په دغه کې سجده کې به دا یا مالک الملک دا وظیفه وکړئ بیا به په ښه ګړګړافن سره ښه په ژړا سره ښه په فریاد سره د الله تعالی په دربار کې خپل لاسونه پورته کړي ای الله ای الله زه څه وکړم الله یا رحیم الله یا کریم الله یا غفور الله یا صمد الله زما د
کار وکړي. الله زه چېرته لاړ شم الله سره در نه، الله ما د خپله دره مه بېنوا کړي. الله څوک چې د چا دروازه ټکوي خامخا ورته کولاویږي. الله زه ستا د رحمت دروازه زه ټکوم. الله ستا رحمت ډېر لوی دی. الله ته حاجت روا او مشکل کشا ربي. الله زما د حاجت پوره کړي. صحیح شوه. دا خو د زیارت د شپې د جمعې د شپې شوه. د جمعې په ورځ باندې بیا ماسپښین مونځ نه پس 101 مرتبه، خو کله چې امام دویمې هغه ته وخیږي که نه، یعنې اذانونه شروع شي دغه ټایم کې به دا وظیفه شروع کړئ، تر مونځ ختمېدو پورې به دا کوئ. بیا مازدیګر مونځ نه پس تر ماښام مونځه پورې دغه ټایم کې بیا وکئ. خو دغه ټایم ډېر بهترین ټایم دی. یو د جمعې د ورځې چې مونځ وشي د ماسپښین د جمعې د ورځې، او یو د مازدیګرې مونځ د جمعې په ورځ د مازدیګرې مونځ چې وشي، دغه وختونو کې ډېر بهترین وختونه دي. او دغه وخت کې محترم مسلمانانو الله تعالی فرشتې راځي وزیري اخلي د مخلوقاتو. دو ټایمونو کې د الله تعالی فرشتې ازیري اخلي، یو د سحر د مونځ نه پس ازیري اخلي، یو د مازدیګر د مونځ نه پس فرشتې ازیري اخلي. رجسټر یې ورسره وي. دغه وخت کې تاسو خامخا دا وظیفه وکړئ. بیا د ماښام مونځ نه پس هم وکړئ، ماسخوتن مونځ نه پس هم وکړئ. محترم مسلمانانو انشاءالله د الله جل شانه د ذات نه پوره امید دی او 100% امید دی چې ستاسو به الله تعالی انشاءالله په دې 2 ورځو کې چې کړه په دهان سره، نو انشاءالله د الله تعالی مو حاجت پوره کړي. خو دې جمعې له پوره نه شو، مثال په طور حاجت او د څه مصلحت د وجې نه، د څه زمونږ د خیر د وجې نه، مونږ خو د خپل خیر نه نه خبره، مونږ صرف سیز غواړو، خو خیر پکې یو که نه مونږ خو بس وایو الله دا سیز راکړي، الله دا راکړي. خو محترم الله تعالی زما ستاسو خیر ته ګوري چې آیا د انسان په دې سیز کې خیر شته او که نشته، په دې سیز کې برکت شته او که نشته. نو الله تعالی د خیر معامله موږ سره کوي. نو خیر به الله تعالی نه غواړو. صحیح شوه که نه؟ نو او دې سره 15 وخته ځان مونځ ګزار کوي. ګوره 2026 راغلی که نه، خلک یو بل له مبارکي ورکوي. دا زما ستاسو تهوار نه دی. دا د مسلمانانو هغه تهوار نه دی. مسلمانان به اوس 2026 شروع شو، نن لومبنۍ ورځ ده. الله تعالی دې زموږ دا کال د ډېرو برکتونو د خوشحالو وګرځوي، او اراده وکړئ، نیت وکړئ چې انشاءالله دې کال کې به زه یوه ګناه هم نه کوم، انشاءالله دې کال کې به زه یو مونځ هم نه قضا کوم، انشاءالله دې کال کې به زه د الله تعالی ځان شکرګزاره بنده جوړوم، انشاءالله دې کال کې به زه د ډېرو مخلوقاتو او ډېرو مسلمانانو سره همدردي کوم، د هغوی سره به امداد کوم، د هغوی سره به، او په دې کال کې به انشاءالله زه روزانه صدقه ورکوم، یا هفته کې به صدقه ورکوم، یا په 2 ورځ به صدقه ورکوم. دې کال کې به انشاءالله دا کال به زما د زندګۍ د نیک کار وي، او د ټولو ګناهونو نه توبه انشاءالله وباسئ. نو انشاءالله دا کال به الله تعالی په خیر او عافیت سره په ډېرو ښکلي اندازې سره زما او ستاسو وباسي. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو د زړه مرادونه